صاحب مبارک له دعوت ورکوم زمونږ د ستاسو د سر تاج د زړونو ټکور زمونږ ستاسو ښکلا د وطن او د علاقې زیب و زینت د علماء کرامو د سر تاج د مشایخو د سترګو تور جناب صاحب مبارک ته په هر کلو سره دعوت ورکوم چې هغوی مبارک خپله تشریف اوري وفرمایي. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سٹیج باندې موجود علماء کرامو د قومي مشرانو اور اغلیو ټولو مشرانو ځوانانو ګلونو ماشومانو د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم عاشقانو او پتنګانو ټولو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه د ټولو نه مخکې د خیبر د سیمې لما د تنظیم چې څومره ملګري دي د هغو او بطور خاص دلته چې کوم دا نوجوانان علما دي د دوی ټولو شکریا ادا کومه چې د دوی په کوشش سره د دوی په مهنت او لګن سره مونږ او تاسو دلته په دغه تکیا په دغه میدان کې راغونډ شوي یو او الله تبارک وتعالی ملائکې به د دغې خبرې ګواهي ورکوي چې مونږه صرف او صرف د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم په محبت کې راغونډ شوي یو. د هغوی مبارکو په ذکر او په یاد کې راغونډ شوي یو او د هغوی مبارکو سره خپل جذبات او عقیدت ښکاره کونې لپاره را یوځای شوي یو او دا د ربیع الاول چې کوم شپې ورځې دي د دغه شپو ورځو د مانځنې لپاره یوځای شوي یو. ما ډېر زړه خوشحاله شو د ستاسو دا مینه مو چې وکته د ستاسو دا جذبه مو چې وکته او خوشحالي د دغې خبرې وه چې الحمدلله د ما والد صاحب رحمت الله علیه او د هغه چې څومره مشرانو د مونږه نیکونه هغو په دغه خاوره کې چې وخت تیر کړی و د دغې ورځې دپاره یې تیر کړی و چې د مونږ او تاسو تعلق او رابطه د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات بابرکات سره پیدا شي. دا یاد ولرئ چې د حضور صلی الله علیه وسلم ذات ته د رسېدو ډېرې لارې دي. زه دا نه وایم چې صرف تنظیم اهل سنت والجماعت دا یو لار ده. ډېرې لارې د حضور صلی الله علیه وسلم ذات ته د رسېدو دپاره. څوک پکې قادري لار باندې رسي، څوک چشتي دی، څوک نقشبندي دی، څوک سهروردي دی، څوک
کلندری دی څوک اویسی دی څوک تیجانی دی څوک رفاعی دی دا د طریقت سلسلې دي او د شریعت سلسلې دي څوک حنفی دی څوک شافعی دی څوک مالکی دی څوک حنبلی دی څوک جعفری دی دا ټول لیارې د حضور صلی الله علیه وسلم ذات بابرکات ته رسی لیکن د الله تعالی ته د رسېدو دپاره که څوک دا وایي چې زه به الله ته ورسمه او د حضور صلی الله علیه وسلم دا دروازه به بایپاس کړم او الله ته به ورسم الله ته نشي رسېدی دا هغه دروازه ده چې دا د انبیاو دروازه هم ده دا هغه دروازه ده چې دا د هر زمانې د اولیاو دروازه هم ده او دا هغه دروازه ده چې د ما او ستاسو مونږ د غلام خیبر کې تیر کړه نسبت او تعلق د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات بابرکات سره پیدا شي سبحان الله د ما ترو حاجی عبدالعظیم صاحب نظر شهید مرحوم هغه مدینه منوره کې وو او مدینه منوره کې هغه یو شعر ویلی و چې یو څو ګلونه غواړم ای سردار د مدینې یو څو ګلونه غواړم ای سردار د مدینې د خیبر د خړو غرونو گلزارونه جوړوه سبحان الله سبحان الله ماشاءالله ما ته دا احساس کیږي چې الحمدلله دا هغه چې کوم هغه غوښته وه دا هغه چې کوم طلب د حضور صلی الله علیه وسلم په دربار کې هغه طلب د دغه مفتیانو په شکل کې د دغه علماو په شکل کې دغه درسونو په شکل کې دغه میلادونو په شکل کې هغه طلب او هغه دعا الله تبارک وتعالی پوره کړې ده الحمدلله شکر دی او زه مونږه په دغه ربیع الاول شریف کې دا تاسو ته مفتی اکرام صاحب ووی چې چراغان وکړئ تاسو ته دوی ووی چې جنډې ولګوئ دا جنډې د څه شي دپاره دي او دا چراغان د څه شي دپاره دي هر هغه څوک چې په خپل بچی په پیدایش باندې په خپل کور کې د یو ماشوم په راتلو باندې د رور د وراره د نمسي د بچی په پیدایش باندې خوشحالیږي باید چې هغه د حضور صلی الله علیه وسلم په دنیا ته راتلو باندې خوشحاله شي او بیا عجیبه خبره دای چا دا ونه وی چې دا بدعت دی تیس مارچ دی جشن دی چا دا ونه وی چې دا بدعت دی شاکر رضی صاحب تا چې دلته تیر جشن ازادي کړی و تا ته چا ویلو چې دا بدعت دی هیچا ورته نه ویلي خو چې د حضور صلی الله علیه وسلم د مینې او محبت کې څوک خلق راغونډ شي د مینې په جذبې سره د محبت په جذبې سره او د حضور صلی الله علیه وسلم سره د نسبت په جذبې سره آی خبرو ته بیا دا نسبتونه شروع شي زه اوس په ګاډي کې راتلم اوس خو هغه زمانه لاړه چې خلک د یو بل نه خبرېده نو ما یو ملګري ته ویلي و هغه په دغه انټرنیټ کې او په دغه موبایلونو په دې کې ډېر ماهر دی هغه ته ما ویلي و چې ته په دنیا کې چې دا څومره د حضور صلی الله علیه وسلم د میلاد محافل کیږي او 12 ربیع الاول خلق په نور دنیا کې که موږ ته خیبر کې یا په لوړګي کې یا جم کې یا پېښور کې څوک وایي په نور دنیا کې په نورو ملکونو کې څنګه مناویږي ته د هغې ما سره لکه ویډیوګان در سره وي هغه ویډیوګان راولګه هغه د الله خوشحاله که زه اوس دلته په شاګۍ کې وم چې هغه ویډیو یې ما ته یو جوړ کړی وغیره ته راولګه په هغې کې د دغه نه راواخله انډونیشیا د اسلامي دنیا یو طرف دی د انډونیشیا نه راواخله تر د پاکستانه پورې او بیا د پاکستان نه واخله تر د الجزایر او د موراکو پورې دا ټوله دنیا چې ده عطا رحمان لږ دلې شي، دا ټوله دنیا چې ده د دغې دنیا
کې چې کومه طریقه باندې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم جشن مناویږي هغه جشن تصویرونه را لګلی وو او دا ما دې لپاره راغوښتي وو چې دا خبره یقیني شي چې دا عمل یا دا طریقه کار صرف د مونږ نه دی د مونږ د علاقې نه دی د مونږ د خلکو نه دی دا الحمدلله هغه عمل دی هغه یو کار دی چې هغه په ټوله دنیا کې الحمدلله د حضور صلی الله علیه وسلم په مینه او محبت کې جاری دی الله حاضرینو تاسو ته کافی اوږده تفصیلي تقریرونه دلته د علماو شوي دي زه هغه تفصیل کې نه ځم خو د مونږه د دغې غونډې یا دا قسمه چې څومره نورې غونډې کېږي د هغو مقصد زه خو د الله په مهربانۍ سره ټول پاکستان کې ګرځم او ګورم او دا مو یو لګن او شوق دی چې نور شیونه خو به کېږي او به رواني خو اصل د مونږه د نجات ذریعه چې د هغه د حضور صلی الله علیه وسلم مینه او محبت دی دا یو شی داسې دی چې په دې باندې به انشاءالله تعالی مونږ او تاسو خلاصیږو او یو حدیث کې راغلی دی چې یو صحابي حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا راغی اور ورته فرمایل چې زه اسألک مرافقتک فی الجنه اے دا الله حبیبا دی صحابی دی خوخت تا او خبر تا تاسو لغوت کې د عربی چې کوم ټکی په ټکی ترجمه دا غیر درته کړم اسألک مرافقتک فی الجنه اے دا الله حبیبا زستانه غواړم دستا ملګرتیا غواړم او په جنت کې غواړم سبحان الله ستانه غواړم دستا ملګرتیا غواړم او په جنت کې غواړم حضور صلی الله علیه وسلم هغه نه پوښتنه وکړه چې منځونو کې څنګه یې عبادتونو کې څنګه یې روزو کې نفلونو کې څنګه یې هغه صحابي اگر چې هغه صحابي و لوی هستی وه خو هغه اعتماد په خپلو سجدو باندې یا په نفلي روژو باندې نو دا هر څه کوله تلاوتونه ذکرونه کوله خو په دغه باندې اعتماد نو هغه ورته وی چې ولکن احب الله ورسوله زه د الله د حبیب او د الله تعالی سره مینه لرم سبحان الله حضور صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې بس معامله خلاصه شوه المرء مع من احب په هغه جهان باندې به انسان د هغه چا سره د چا سره چې مینه کړي سبحان الله که چا د ډمو ډبانو سره مینه کړي هغه چې چرته پراتی دی و ورسره پراتی که چا د علماو سره د عارفانو سره د بزرګانو سره د شیخانو سره د الله تعالی د ولیانو سره محبت کړی وي هغه ځای کې به الله خدای پاک ځای ورکړي او چا چې د الله د حبیب سره مینه کړي د الله د حبیب په ملګرتیا کې به انشاءالله تعالی په جنت کې وي او دا زه نه وایم دا دغه حدیث شریف وایي دا د حضور صلی الله علیه وسلم مینه او محبت چې دی چرته فارسی کې ویلی شوي دي هر که عشق مصطفی سامان اوست بحر بر در گوش دامان اوست چې د حضور صلی الله علیه وسلم مینه او محبت شاله په لاس کې راشي بیا هر څه د هغه لاس له خدای پاک راولي سبحان الله دغه محافلو مطلب دا مخکینی ماشومان چې ناست دي الحمدلله مونږ او تاسو ته د حضور صلی الله علیه وسلم د مینه محبت را رسېدلی دی چا را رسولی دی چا کوششونه ورباندې کړي چا محنتونه ورباندې کړي دا تسبیح او پګړۍ او داګیرې چې خلکو ته را رسېدلي دا داسې نه وي را رسېدلي په دې باندې ډېر کار شوی او ډېره خواري شوې ده اوس دا شیونه دغه بچو ته او دغه نسلونو ته رسول پکار دي او ځکه رسول پکار دي چې دا نسل او دا بچي دا په کوم طرف باندې روان دي او دوی ته کومې فتنې
مخامخ دی دا فتنې د مونږ او ستاسو مخ وخت کې نه وي. دا موبایل په نوم باندې چې کوم شی را پیدا شوی دی او فیسبوکونه دي یو څه شی دی دا ټول د فایدې خبرې پکې لږې دي او د ګمراهۍ او د تباهۍ خبرې پکې ډېرې دي. د دغه نه د بچ کېدو دپاره هیڅ طریقه نشته دی، هیڅ یو لار نشته دی سوا د دې نه چې د دغه خپلو بچو تعلق دا د الله تعالی سره پیدا کړو، د الله تعالی د حبیب سره پیدا کړو. دوه شیونه دي، خوف خدا او حب رسول صلی الله علیه وسلم. سبحان الله. د الله یرا او د حضور صلی الله علیه وسلم محبت. په دغه باندې به دغه بچو دا مستقبل، د دوی نظریه، د دوی سوچ، د دوی فکر، د دوی ایمان، د دوی مسلمانی، دا به په دغه شي باندې مونږ او تاسو بچ کوو انشاءالله تبارک وتعالی. زه د دغې موقع په مناسبت سره دا هرګز زمونږه مقصود نه چې یاره مونږه دلته کېناستو او دلته رالو او د الله حبیب ذکر مو غوندې اوچت کو، نور څوک نشته او مونږ یو نه. د الله د حبیب د ذکر دپاره الله تعالی په خپله باندې لګیا دی. ان الله وملائکته یصلون علی النبی. الله فرمایي چې زه او د ما ملائکې شام و دام، صبح و شام، هر وخت دغه یصلون د مضارع صیغه علما ناستی دوام او استمرار باندې دلالت کوي، یعنی همیشه په دوام سره استمرار سره الله وایي چې زه او زما ملایکې په خپل حبیب باندې مونږ درود شریف وایو. سبحان الله. که تاسو سره الله فرمایي که تاسو را سره شریکېږئ یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. که تاسو وایئ تاسو مو را سره شریک شئ او درود شریف وایئ. مونږ د دغې غونډو مقصد دا نه دی چې الله تعالی د حبیب شان به اوچت شي، نه، د هغه د شان مبارک سره هغه شان الله تعالی اوچت کړی. ورفعنا لک ذکرک، د هغه شان سره چې مونږ او تاسو ځان ولګو، مونږ او تاسو به الله تعالی اوچت وګرځي. مونږ او تاسو به بس د مونږ او تاسو شان به الله تعالی اوچت کړي چې د هغوی مبارکو د شان سره ځان ولګو. په دې موقع باندې یو بل د خیبر خلکو ته به طور خاص د ما خواست دی، بیګا د ملاګورو نه ماته یو میسج د مونږه حکیم حیات صاحب دی هغه راته کړی و او زه ټوله شپه داسې وګڼئ چې زه په هماغه سوچ کې وم چې دا څه یو د خوشحالۍ یو خبره ماله راکړه. هغه دا و چې ملاګورو کې چې کوم هغوی سالانه درود شریف یو حلقه شروع کړې ده او کورونو کې زنانه او ماشومان او په حجرو کې چې کوم خلک دي څومره ډېر سپینګري د مونږ په کلو کې ناست دي او ټوله ورځ داسې تېره کړه. دا تسبیح راواخلئ او د الله تعالی د حبیب صلی الله علیه وسلم ذکر ورباندې کوئ، درود شریف ورباندې وایئ. روایتو کې راځي چې درود شریف چې سړی وایي نو دا هغه جنت کې چې کوم ځای چې څومره دی درود یې هغه خدای پاک کولاوي د دپاره، هغه ځای د دپاره خدای پاک کولاوي. د الله تعالی د حبیب صلی الله علیه وسلم درود شریف ورد شروع کړی په خپلو کورونو او په خپلو ځایونو کې. هغه بیګا ما ته میسج کړی و چې هغوی د ملاګورو کوم د یو بار ربیع الاول نه تر بل بار ربیع الاول پورې کوم درود شریف ویلی کېږي 15 اربه څومره کروڑه و کروڑونه رانهیر دی خو 15 اربه او څومره کروڑه هغوی هغه شمار جمع کړی و چې دومره ځل زنانه او ماشومان او علما او مدرسو کې کورونو کې حجرو کې دا درود شریف ویلی شوی دی. هسې که ربیع الاول په باره ربیع الاول باندې دغه ملاګوري قوم د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته دا تحفه او دا ډالۍ ورولګله چې 15 اربه د ستا غلامانو امتیانو نارینه او زنانو ستاسو په دربار کې د درود پیرزوینه پیش کړې ده. دا به څومره لویه خبره وي او حضور صلی الله علیه وسلم به په خپل قبر انور مبارک کې څومره خوشحالیږي په دې خبره باندې. تاسو ته هم دا گزارش دی خاص کر
مفتی اکرام صاحب ته، عصمت رحمان صاحب ته، د دې د ټولو ملګرو ته. تاسو دلته خیبر کې هم دا یو سلسله شروع کړې، د هغې سره به انشاءالله تعالی درود شریف برکتونو سره رزق دروازې خدای پاک کولاوي، مشکلات الله تعالی آسانوي، بیماری خدای پاک لرې کوي، په مال او اولاد کې خدای پاک خیر او صلح او اصلاح راولي. دغه ټولو خبرو لپاره په دې ورځ باندې او ټولو نه غټه خبره دا ده چې حضور فرمایلی دي چې ان اول الناس بي يوم القيامه اقرب ان اول الناس بي يوم القيامه اكثرهم علي صلاه. ترمذی شریف حدیث ته چې قیامت په ورځ باندې ما ته د ټولو نه نږدې خلک هغه خلک چې چا په ما باندې زیات نه زیات درود شریف لوستلی وي. په دې الفاظو باندې په شوق او مینه سره درود شریف وایو، بیا دعا کوو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. دعا وکړئ چې خدای پاک دې مونږ او ستاسو دا محفل او دا مجلس په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. او چا چې په دې کې شرکت کړی دی، اشتراک یې کړی دی، که هغه د مال په صورت کې، که هغه د حاضرۍ په صورت کې، که هغه د خدمت په صورت کې، که هغه د ویلو په صورت کې، که هغه د اورېدلو په صورت کې، د ټولو د حاضري د خدای پاک قبول او منظور وګرځوي. هغه خلک چې دې مجلس ته بې راتلل غوښته نه به حاضر شوي، هغوی ته خدای پاک د دغه مجلس خیر او برکت ورسوي. مونږ او تاسو الله تعالی د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره صحیح مینه او محبت په دنیا کې د هغوی مبارک او غلامي او تابعداري او اطاعت او په ورځ د قیامت باندې خدای پاک مونږ او تاسو د هغوی شفاعت نصیب وګرځوي. مونږ او تاسو د کلو نه، وطنونو نه، خفګانونه، دشمنۍ، تکلیفونه، پریشانۍ، بیمارۍ، دا ټول خبرې د حضور صلی الله علیه وسلم په توفیق او وسیله باندې خدای پاک لري کا او چت کا. الله تبارک وتعالی د مونږ بچي نیکان صالحان کا دا ټول د خدای پاک د حضور صلی الله علیه وسلم د دربار عاشقان، محبان او غلامان وګرځي. او د مونږ د تنظیم اهل سنت والجماعت دا بیرغ د خدای پاک اوچت او سربالا ولري. څومره په دې محفل کې محفل نه بهر بیماران دي، دعا ورته وکړئ چې خدای پاک ټولو له شفا او صحت ورکا. که څوک کورونو کې دي، که څوک هسپتالونو کې دي، ټول الله تبارک وتعالی د هغوی دوا او صحت او داروګر شي. چې کوم خلکو روزګارونه نشته، دعا ورته وکړئ چې خدای پاک د حلالو روزګارونه ورکا. چې چا روزګارونه نشته، خدای پاک د هغې کې ډېر خیر او برکت واچوي. زمونږ او ستاسو د وطن خلک ډېر په مسافرو کې دي، دعا ورته وکړئ چې څوک چېرته دي، په کوم ځای کې دي، الله تعالی دې په خپل حفظ او امان کې وساتي. الله تبارک وتعالی دې سفرونه د خیر وګرځوي. په دې محفل کې محفل نه بار که څوک قرضداري، الله تبارک وتعالی دې قرضونه نه خلاص کا. که چا اولاد نشته، خدای پاک نیکمله صالح اولاد ورکا. چې چا اولاد شته، الله تبارک وتعالی دې نیکان صالحان وګرځوي. دا څه چټونه ماته دلته مخې ته پراته دي، د مونږه ډنډي کوتل ناظم نور حبیب صاحب دی، هغه وایي چې مور مې بیماره ده او دعا ورته وکړئ، دعا ورته وکړئ چې خدای پاک له شفا او صحت ورکا. یو بل صاحب دی، هغه وایي چې ما ورور څو کلونه بهر دی او بېروزګار دی، دعا ورته وکړئ چې خدای پاک د حلالو روزګار ورته برابر کا. ابوذر صاحب وفات شوی دی، دعا ورته وکړئ چې هغه او څومره مردګان چې زمونږ نه تللي دي ټولو خدای پاک مغفرت نصیب کا. یو بل صاحب وایي چې زما څه مشکلات دي، دعا ورته وکړئ چې که د دنیا یې آخرت وي، د دین وي، څه مشکلات یې الله تعالی دې اسان وګرځوي. یو بل صاحب دی، هغه وایي چې د ما رونه چې دي دا بار ملک ته روان دي، دعا ورته وکړئ چې خدای پاک دې کوم مقصد دپاره ځي، خیر د خدای پاک ورته مخامخ کا، تکلیفونه دې الله وساتي. یو بل صاحب دی، هغه وایي چې ما کور کې فالج څه بیماران دي، دعا ورته وکړئ چې څوک بیماران دي په فالج بیمارۍ باندې یا په نورو بیمارو باندې خدای پاک شفا او صحت ورله ورکړه. پاکستان ته دعا وکړئ چې خدای پاک پاکستان له استحکام او ترقي ورکړه. دغه ملک خدای پاک امن او امان راولي. دا څه تکلیفونه دي، دا تکلیفونه خدای پاک ټول اسان کا. زمونږ او تاسو په صفونو کې خدای پاک اتفاق او اتحاد نصیب وګرځي. الله تبارک وتعالی مونږ او تاسو آخره خاتمه په ایمان سره د حضور صلی الله علیه وسلم په عشق او محبت او په دغه کلمې سره نصیب وګرځي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم.